السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو کتونکو، د رمضان شریف اخرنۍ عشره اخرنۍ 10 ورځې شروع دي. څنګه چې تاسو ته معلومه چې د رمضان مبارک میاشت ډیره زیاته قابل احترام محترم میاشت وه. د عبادت په لحاظ باندې ډیره زیاته محترمه میاشت ده او په معمولي نیکو باندې الله پاک ذات راضي کېدو. چونکې د اخرنۍ عشره شروع ده، په دې کې څه عبادات داسې وو چې د هغې ذکر کول لازم وو. په هغه کې موږ د اعتکاف متعلق تفصیلي ذکر په مخکینۍ یوه ویډیو کې هغه کړی. اخرنۍ عشره قدرمنکو داسې یوه عشره ده چې دا د جهنم نه د ازادۍ عشره ده. په دې کې د الله پاک د طرف نه د جهنم قیدیان ازادولی شي او اعلان کیږي چې تاسو ټول معاف شئ، ستاسو ګناهونه معاف شو. نو څنګه چې دا اخرنۍ عشره یو طرف ته د خوشحالۍ ده، بل طرف ته د خفګان هم ده. د خوشحالۍ په دې باندې چې الله تبارک وتعالی موږ او تاسو ته د رمضان شریف په دې میاشت کې موقع راکړه، د روژې نیولو موقع یې راکړه، د اعمالو توفیق یې هغه راکړو. دغه شان د الله پاک د رضا د الله پاک د خپل رضا لپاره موږ ته د نیکو توفیق هغه راکړو. د خفګان ده چې د رمضان شریف په شانتي یو ډېره زیاته بهترینه میاشت زموږ په زندګۍ کې هغه راغله. اوس که دغه میاشت زموږ نه هسې ضایع تلي، ضایع مطلب دا چې په دې کې موږ الله پاک نه راضي کړی، د الله پاک چې څنګه عبادت کولي هغې پکې نه یې کړي، نو په دې باندې خفګان دی. ځکه دا داسې یوه میاشت ده چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جبریل علیه السلام هغه خیرې کړي دي او نبي علیه الصلوة والسلام په هغې باندې امین ویلی د هغه خلکو دپاره چې په هغوی باندې رمضان شریف میاشت راشي او د هغوی مغفرت ونه شي. د رمضان شریف په شانتې یو بهترینه میاشت د انسان په زندګۍ کې راشي او د هغې باوجود بیا هم د هغه مغفرت ونه شي، نو جبریل علیه السلام خیرې کړي چې دا کس دی الله پاک هلاک کړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغې باندې امین ویلی دی. دغه شان د رمضان شریف په دې اخرنۍ عشره کې زموږ دپاره د عبادت یو بله موقع هغه هم ده چې هغې د شب قدر ویلی کېږي. شب قدر د فضیلت لپاره به د قرآن مجید دا یو صورت کافي وي چې الله تبارک وتعالی فرمایي انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکة والروح فیها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتی مطلع الفجر. الله تبارک وتعالی فرمایي چې د قرآن مجید موږ د شب قدر په شپه کې نازل کړی، یعنې د دنیا د اسمان د الله پاک دنیا طرف ته چې کله قرآن مجید نازلوو په نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې د قرآن مجید کوم اولني 15 آیاتونه چې نازل شول هغه د شب قدر په شپه کې الله پاک هغه نازل کړل. نو دا دومره برکت والا شپه ده. بیا الله پاک فرمایي چې د شب قدر شپه څه څیز دی، تا ته څه پته چې هغه څه څیز دی؟ دا داسې یوه شپه ده چې د عبادت په لحاظ باندې دا د زرو میاشتو د عبادت نه بهتره ده. یعنې څوک چې په دې شپه کې د الله پاک د رضا دپاره عبادت وکړي نو دا داسې ده لکه ده چې د زرو میاشتو نه زیات هغه عبادت وکړو. دغه شانتې یو روایت کې هغه راځي کوم چې عباده ابن صامت رضی الله عنه فرمایي چې ما د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې د شب قدر شپه د رمضان شریف په دې شپو کې په کم شپو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا تاسو رمضان شریف په دې اخرنۍ 10 شپو کې په تاقو شپو کې هغه تلاش کوئ، په 21 23 25 27 او 29 شپو کې. بیا نبی علیه السلام فرمایي بلې روایت کې بخاري شریف روایت دی من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یعنې څوک چې د شب قدر په شپه کې د ایمان سره او د ثواب په نیت باندې او د ایمان سره ودرېدو عبادت یې وکړو د ده مخکیني ګناهونه به معاف شي. یعنې د ایمان په حالت کې دی په اخلاص سره په تقوا سره د الله پاک د خوف او د یرې د وجې نه دی په دې شپه کې عبادت وکړي نو د مخکیني ګناهونه به الله پاک هغه معاف کړي. عایشه رضی الله عنها روایت دی فرمایي نبي علیه الصلوة والسلام تپوس وکړو د الله رسوله که چېرې دا شپه زموږ په زندګۍ کې راشي نو موږ په دې کې څه کوو؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې په دې کې دا دعا کوه اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عني. ای الله پاکه ته ډېر زیات معافي کوونکی ماته معافي وکړي. دا داسې یوه شپه ده چې بل یو حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د دې شپې د خیر نه محرومه پاتې شو نو دی په حقیقت کې محرومه کس دی. یعنې دې شپې د خیر نه محرومه نه پاتې کېږي مګر هغه کس چې هغه په حقیقت کې محروم وي، بدنصیب وي. ځکه چې موږ د دنیا دپاره د دنیوي اغراض او مقاصد دپاره موږ شپې هم روڼو، د ورځې هم په ځان باندې تکلیفونه تېرو،
نو که د الله پاک د رضا لپاره دغه یوه شپه هغه روڼ کړی شي، په هغې کې عبادت وکړی شي، نو دا به ډېره زیاته بهتره وي. بله خبره دا چې اخرنۍ عشره هغه تېرېدونکې ده، ختمېدونکې ده. اوس هم زمونږ سره موقع ده، یو څو ورځې پاتې دي چې په دې کې موږ الله پاک راضي کړو، توبه وباسو او داسې توبه وباسو، داسې عهد او لوز وکړو د الله پاک سره چې آینده لپاره به زه هېڅ قسمه ګناهونه نه کوم او څه چې مې کړي د هغې نه به زما توبه ده، په هغې باندې به زه استغفار کوم او د هر قسمه حق ادا کولو کوشش هغه کول پکار دی چې ما باندې څومره حقوق دي د چا چې زه د هر یو صاحبي حق هغه ته ادا کړم، تر دې که چېرته د چا غیبت مې هم کړی د هغه نه معافي هغه وغواړم او ما ته چې څومره قضایي منځونه دي، څومره روجې دي، څومره په ما باندې اعمال لازم او هغه زما نه پاتې شوي دي، د هغې د راګرځولو هغه کوشش کول پکار دي. نو اوس هم زموږ سره موقع ده چې موږ په دې اخرنۍ ورځو د الله پاک راضي کړو، الله پاک توبه او استغفار وکړو. بیا دغه شانتې زموږ سره بل یو عمل چې هغه د اخرنۍ عشرې سره هغه تعلق ساتي چې هغې ته صدقة الفطر ویلی کېږي، کوم چې موږ په پښتو کې هغه سرسایه وایو. صدقة الفطر دې ته ویلی کېږي چې د اختر د ساختي مانځه نه مخکې هر صاحب نصاب کس کومې پیسې ادا کوي هغې ته صدقة الفطر سرسایه ویلی کېږي. صدقة الفطر په چا باندې لازم ده؟ صدقة الفطر په هر مسلمان عاقل او بالغ باندې لازم ده، هغه کس چې هغه صاحب نصاب وي. نصاب دې ته ویلی کېږي چې د هغه په ملکیت کې 52 تولې چاندي وي، د هغه په ملکیت کې 52 تولې چاندي د هغه سره او یا د 52 تولو چاندو د هغه سره پیسې وي. چې کله د 52 تولې چاندي قیمت د بازار نه معلوم کړی شي چې د هغې نه څومره پیسې جوړې شوې، د چا سره په ملکیت کې هغه وي، نو په هغه باندې صدقة الفطر ادا کول لازم دي. او دغه شان په دې پیسو کې د کال تېرېدل هم شرط نه دي، د کال تېرېدل پکې شرط نه دي. که د یو سړي سره د اختر په شپه باندې هم د 52 تولې چاندي پیسې راغلې، نو په ده باندې صدقة الفطر ادا کول لازم دي. هر صاحب نصاب کس چې د هغه سره 52 تولې چاندي یا د هغې په مقدار باندې پیسې، نو په ده باندې صدقة الفطر د خپل ځان د طرف نه او د خپل نابالغ اولاد د طرف نه لازم دي. او که نابالغ اولاد داسې و چې د هغوی سره مال و، یعنې پلار د هغوی په منځ کې تقسیم کړه او سجیدات وغیره ورته حواله شي، هغه په خپله باندې هم صاحب نصاب وي، نو بیا د هغوی د پیسو نه ادا کول هغه لازم دي. هر صاحب نصاب کس د خپل ځان د طرف نه او د خپل نابالغ اولاد د طرف نه صدقة الفطر ادا کولی شي. دغه شانتې که خاوند د خپل ښځې د طرف نه صدقة الفطر ادا کوي نو هم ادا کولی شي. که زنانه داسې چې هغه صاحب نصاب وي او په خپله یې ادا کړي هم ښه خبره ده، او که خاوند د هغې د طرف نه ادا کوي نو هم یې ادا کولی شي. صدقة الفطر او چاته ورکول پکار دی او چاته نه. صدقة الفطر زکات د دې لپاره مستحقین چې دي هغه فقرا او مساکین دي. فقرا او مساکین د دې چې دی هغه مالک جوړول پکار دي. صدقة الفطر چې دی هغه خپل پلار ته، خپل مور ته، خپل نیا ته، خپل نیکه ته، د کومو خلکو نه چې دی پیدا دی چې هغې ته اصول ویلی کېږي، یعنې مور و پلار، نیا نیکه، دې نه به بره باندې چې کوم نیا نیکه راځي دې ټول ته نشي ادا کولی. دغه شانتې یو پلار خپل زامنو ته، خپل نوسو ته، خپل کړوسو ته هم صدقة الفطر یا زکات پیسې نشي ورکولی. د دې نه علاوه چې څومره هم رشته دار دي، رور، خور، تره، ماما، تندار، ورندار، وراره، خوری، دې ټولو ته صدقة الفطر هغه ورکولی شي. د دې سره سره چې کوم یو ماشوم داسې چې هغه د صبح صادق نه مخکې پیدا شو، د اختر په شپه باندې صبح صادق نه مخکې پیدا شو، نو د دې ماشوم صدقة الفطر ورکول لازم دي. دغه شان که یو سړی د اختر په شپه باندې د صبح صادق نه مخکې وفات شو، نو د ده صدقة الفطر ورکول هم لازم نه دي. او که وروسته وفات شو نو بیا ورکول لازم دي. صدقة الفطر د اختر د ساختي مانځه نه مخکې ادا کول ضروري او لازم دي. بعضې خلک داسې چې هغوی د ساختي د مانځه نه مخکې هغه ادا نه کړي، نو بیا هم د هغوی په ذمه باندې دا دي چې د اختر نه ساختي مانځه نه د وروسته ادا کړي، خو خامخا یې به لازم ادا کوي. مخکې کې فایده به دا چې په دې کې فقرا او مساکینو ته فایده ورورسي او د ده حق په ټایم باندې هغه وصول شي او د ده فایده ورسي. صدقة الفطر چې د هغې مقدار هغه څه دی؟ د صدقة الفطر مقدار چې دی هغه د غنمو په اعتبار باندې نیم صاع دی. نیم صاع د یو وزن د پیمانه ده چې د هغې نه پاو کم 2 کیلو غنم یا 2 کیلو احتیاطاً د هغې نه جوړېږي. یعنې هر کس د خپل طرف نه یو غریب مسکین ته 2 کیلو غنم ورکړي یا د هغې قیمت ورکړي چې د بازار نه د هغې قیمت معلوم کړی شي چې قیمت یې څه هغه قیمت د هغې نه هغه ادا کړی شي د 2 کیلو غنم. او که چاته الله پاک وس ورکړی، طاقت ورکړی، نو هغه د کجورو یا د وسکو په اعتبار سره 1 صاع هغه ادا کړي.
یو سوغ چې د هغې نه تقریبا 3.5 کیلو هغه جوړېږي. د 3.5 کیلو چې څه قیمت جوړېږي هغه د فقیر مسکین ته ادا کړي. او فقیر مسکین د دې مالک جوړول لازمي دي. یعنی د صدقة الفطر د پیسې داسې دي چې دا په جومات کې یو سړی نشي ورکولی چې جومات کې ورکړي جومات آبادي پرې وشي یا پیلندارو کوڅو آبادیانې وشي، بلکې د دې به یو فقیر مسکین مالک جوړول هغه لازمي. بعض اوقات داسې هم وي چې د چا په چا باندې قرضوي او هغه دا ووایي چې زه د په قرضه کې د خپل مقروض ته په قرضه کې د صدقة الفطر د پیسې پاتې کومه چې دا په صدقة الفطر کې به کټ شي، یا په چا باندې قرضوي او دی ووایي چې دغه قرضې د پیسې په زکات کې هغه ته ادا کړی شي. نو که چا په چا باندې قرضوي او دی ووایي چې دا په زکات کې ادا شي یا د په صدقة الفطر کې، نو د لپاره لازمي دی د اول د حق وصول کړي، اول د هغه نه وصول کړي او بیا ته د دوباره واپس هغه ورکړي، نو په صدقة الفطر کې به ورته ورسي یا په زکات کې به هغه ته ورسي. یو کس خپله صدقة الفطر خپله سرسایه ډېرو کسان له ډېرو مسکینانو غریبانو له ورکولی شي، او دغه شانته ډېر مالداران چې دي هغه یو کس له هم ورکولی شي او یو کس ډېرو له هم ورکولی شي صدقة الفطر. د دې سره د کومو خلکو چې د بیمارۍ د وجې نه یا د سفر د وجې نه یا د بل څه عذر د وجې نه روژې نه نیولي، نو د هغوی دپاره هم صدقة الفطر ورکول لازمي او ضروري دي.